یو بادشاہ د یو جماعت اراده وکړه چې زه جماعت جوړوم، خو اعلان یې وکړو خبردار په دې کې به مزدوریم څوک به اسې مزدوریم نه کوي، بلکې چې دلته څوک هم مزدوري کوي هغه به زما نه پیسې اخلي. هغې بادشاه آخري 2 منټه دي توجه زما طرف ته. بادشاه اعلان وکړو چې په دې کې به څوک یو بلاک هم د ځان نه لګوي، تدې د بنیان نواله د آخره پورې دا به زه جوړوم چې ثواب یې ما ته میلو شي. زما عزیزانو بادشاه چې کله دا جومات جوړ کو 3 ورځې مسلسل په خوب کې یو سپین سرې زنانه نوم وکتو چې د جومات په دروازه باندې په کوم ځای دا خانان صاحبان چې کله جوماتونه جوړ کی دی په بره د خپل نوم تختی ولګي چې دا فلاں جوړ کړی دی. بادشاه په خپل نوم ولیکو، خپل نوم یې په ولیکو. 3 شپې د په خوب کې وکتل چې په هغې نوم باندې د یو زنانه نوم راځي. دی پریشان شو په 3 شپه باندې چې آیا څه وجه ده چې دلته د یو زنانه نوم راځي زما په ځای باندې. د تحقیقات وکړو، تحقیقاتي ټیم یې ولېږو چې هغې ولېږو ورته ووې ورشئ دا ته کمې زنانه چې نوم دی هغه راولې. سپین سرې زنانه ده، اډوکې دي په بدن کې. هغې ته ووې بادشاه درته ناري وی، نو هغه زنانه رپېږي. هغه زنانه په څه شوه؟ په رپېدو شوه. بادشاه له چې کله راوسته د بادشاه مخې ته زنانه ودرېده، دا سپین سرې زنانه رپېږي. بادشاه چې تپوس کوي مورې دا راته ووایه، هغه م حیرانه پریشانه ده چې قصور مې څه دی، جرم مې څه دی، غلطي مې څه ده. بادشاہ ورته وی دا راته ووایه مورجانې جومات ما جوړ کو د شروع نه والا آخره پورې ما دا اعلان کړو په دې کې به څوک یو بلاک هم د الله د رضا دپاره نه لګوي. نن څه وجه ده؟ نن جومات جوړ شو په دې تختې باندې، په کومه تختې باندې چې ما خپل نوم لیکلی و. 3 شپې وشوې زه ستا نوم پې ګورم. وجه څه ده؟ تا کم یو کار کړی دی، تا کم یو نیکي کړې ده. هغه زنانه وی ورته وی بادشاه ما هیڅ نیکي نه ده کړې، ما ته نه ده یادا، خو د ګرمۍ په عالم کې د ګرمۍ ورځې وې، سخته ګرمي ونورو او دلته خچر ولاړو، خره ولاړو په کم باندې د دې جومات دپاره ایټې او بلاکونه خلکو روړل. زه په دې لاره باندې تېرېدم، یو خچر تږی شوی و، اوبو لوښې چې لرې پروت و، اوبو پسې زور کو، رسېدی نه شو. بادشاه ما هیڅ نه دي کړی، بس هغه جام مې اوچت کو، هغه لوښې مې اوچت کو، هغې خر خچر ته مې نږدې کو. شاید الله زما هغې ثواب زما په عمل نامه کې ولیکو.